ته پته ده کم یو دی. اولنې مال له ډیګریانې دي، دغه مال او ډیګري دا به د مرګ سره څنګه چې سړی مړ شو اټومیټیکلی ختم، خبر خلاصه بل ته حواله. دغه ډیګري ده، دا ډیګري دا حاصله کړله، که دا ډاکټري ده، که دا انجینیري ده، که دا بل څه شی دی، بل څه شی دی، لیکن چې کله سړی مړ شو دغه ډیګري ورسره ده، دا بیا د سټلو نه ده چې رستو ورثه دي، رسته اولاد دی، هغه به بیا سټي ځان لا. دا تعویذ نه دی چې دا سړی په غاړه کې نه ته د یری تعویذ جوړې دی شي، نه ته بل څه جوړې دی شي، او دام نه کېږي چې هغه ډیګري سړی را واخلي او دلته چې ته کباړي له ورکي چې هغه پکې یا د دکاندار له ورکي چې پکې چولې خرڅي، هم نه کېږي. هغه چولې پکې نه خرڅولې کېږي، دې شی دی. او دغه څنګه چې سړی مړ شو شی پاتې بیکاره، اسې کاغذ دی نو، اسې یوه ګته ده نو، هېڅ کار نه کوي. که ته چاله ویسې دا زما د پلار ډیګري وه، هغه وی وبه خو د هغه ده ستا په کار نه راځي. هغه لاړ ډیګري پاتې، خبره خلاصه. مال و دولت ته ډېرې ګټلې، ډېرې بنگلې جوړې کړلې، ډېر جیدادونه یې اخیستې دي، لیکن چې سړی مړ شو نو هغه شی اټومیټیکلی ورثو ته منتقل شو. اگر چې موږ خو پکې زور لګو، کوم چې ژوندي که نه دا پې زور لګوي. یو پکې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلو دا مشر رور چې دی دا د پلار په ځای دی، لیکن هغه مشر رور بیا وایي ورېږه تاسو برابر کم ښه، هر څه دا زما په قبضه کې دي، او نه د پلارورۍ کار کوه که نه. کشران لم پکار دي چې هغه د زویوالۍ په شانتې کار وکړي، او مشرانو له پکار دي. پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی نو، هغه ویلي مشر رور د پلار په ځای دی، دی به د پلار په شانتې کار کوي. مال و دولت کې مال و دولت پاتې شوی دی، څه چې دي په هغې کې د دې ټولو ورثو که هغه هلکان دي که جنکۍ دي، په هغې کې که هغه ستن پاتې شوي ده او که تار پاتې شوی دی، په هغې کې د دقې ورثو، د دقې خویاندو، د دغې رونو د دې پکې حصه ده. ستن تار دی، ستن تار معمولي شی دی، شریعت ویلې ده پکې حصه ده. ما ورته موږ ته چې کله پاتې شي، موږ ته چې کله ووایې نه دا خو راترول غواړي، دا خو راټینګول غواړي، دا نور ته محرومه کول غواړي. خور ده خور له چې د چا برخه ورکړله وي، خور له څوک برخه ورکوي. منګه سړو له نه ورکوو، هلکانو له، بل پکې دا پکې کشر دی، دی پکې پلانکې دی، او دی پکې ډینګې، ده پکې د ډیګرۍ حاصلې کړلې، او ده پکې پلانکې چل کړلی، او ده ډینګې چل کړلی، ده پکې نه میلاویږي. نو یو ته پکې کمه، بل ته نه، بالکل برابر سرابر. رونه ټول یو شان دي، د یو شان ګوتې دي د لاسو، هر یو تن ته به یو شان حصه میلاویږي. خویاندې دي د دغې رور نیمه به ورته میلاویږي، مور ده یا به ورته اتمه میلاویږي، او چې اولاد نه نو بیا به ورته څلورمه میلاویږي. کمیان دي دوه دي او اولاد شته د هغې سړي، نو بیا به ورته یوې مور ته شپاړسمه میلاویږي. او کمیان دي درې دي نو بیا به 8 نه 24 څلېرویشتمه حصه میلاویږي. او که میان دي څلور دي نو بیا 8 4 32 بیا به 32 حصه میلاویږي. دا قرآن کریم دا تقسیم کړلی، دا د مور حصه ده، دا د پلار حصه ده، دا د رور حصه ده، دا ټولې حصې مقرر کړلي. ما ورته په هغې پسې ډنډه راغستې ده، ډنډه یې پسې راغستې ده چې نه دا به داسې نه کېږي. الله ویلي وای به زمونږ د خوش قسمتي دام ده، زمونږ د پاکستان قانون هم دغسې دی
چې څنګه قرآن ویل دی هغه شان قانون هغه د زمونږ د پاکستان د قانون هم دی. کله چې یو سړی لاړ شي، یو سړی لاړ عدالت ته لاړ، یو سړی لاړ پټواري ته لاړ او دا ویړو چې دا دومره ورثه دي دومره پاتې شوي دي هغه بالکل هغه تقسیم کوي کوم چې شریعت کوي. څنګه چې قرآن او سنت کې تقسیم دی هغه شان تقسیم هغه کوي. دا یو قانون دی دواړو کې. لیکن منګه خلق منګه پاغي باندې لګیا یو چې چلګو راترول کو خور لپګې سن ور کو هغه الله ویلی منګ وایو نه منګه مسلمانان یو یا الله ستا بندگان یو خدا خبر دې نه مانو. په دې ځکه دا خبره نشو مانلای ښا ولې زمونږ پښتو خرابېږي، زمونږ پښتو کچکېږي. کله به خور له چا برخور کړو اوس دې له پردیس سره راځي هغه تا چې ولا ورسره رشته کول نه پردیس خپل شو خپل شوی دی هغه ستا اوښی دی هغه خو ستا د پلار زوم دی ستا اوښی دی او دې څه وایي اوس زما جیداد اوس پردیس سره راځي زه په خپل جیداد کې پردیس سره نه پرېږدم. پښتو ده شریعت یو څه وایي زمونږ پښتو بل څه وایي. میراث مسلو کې چې ګورې خبره بل طرف ته لاړه. خیر خبره مې کوله اولنې ملګری هغه دی چې هغه په مرګ باندې جدا کېږي هغه مال و دولت دی هغه دغه ډګریانې دي دا په دې ځای باندې جدا. یو عالمو خلق وسره ناسو داغه سنکدن شروع شو پخوا ډیوې وې ډیوه بلې ده چې څنګه داغه نه سا وخته یا مولي سي پاسې ډیوه مړه کړه اخل کو ویال کدا دي چلو کو ډیوه دې مړه تیار دي کړه هغه وی وس او خلکو ته وی وس ضرورت ته وس سړی مړ شو وس به د خدمت کول غواړي د ډیوې ضرورت خو وسته اول کې خودمره نو هغه ته وی اول کې دا ډیوه چې وا په دې کې دا تیل چې سوځېدو دا د دې سړیو او چې کله دا سړی مړ شو نو هغه تیل چې دی وس دا د نه دی دا د ورثو دی په دې کې یتیمانان وي په دې کې به واړه وي په دې کې به غایبینی په دې کې کسان نشته رای ولې چې څوک اجازه ورکړي کنه ورکړي چې دا ډیو وته بلکو تیل د بل چاري پردي دي او تیل خو دمه شیخونه ده لیکن چا سره چې قدرې څوک چې په خبره پوهیږي دغه شی د چا دی دا مشترکه دی د ټولو ورثو په دې تیلو کې د ټولو حصه ده دا نه چې دا یو تن خبره خلاص کېږي دې څه چې کېږي با نو د مرګ باندې خبره جدا شوه مال پاتې شو دویم ملګری هغه سره روان دی هغه څه کوي هغه غسل ورکوي کفن کوي قبر کني نور څه کوي هغه ځای پورې لاړ هلته کې سړی خښ کو او واپس ترې راغلو خلک واپس راغلو هلته کې څه وخت ورسره تېرېږي اولنۍ شپې ده ګوره اولنۍ شپې په قبر کې ده تاسو دقسې یوازې پرېښو هغه وایي نه اوس د ژوندو د مړو رواج نه کېږي ښه د مړو د ژوندو د دواړو اوس د هغې څه وایي کلویغي نه کېږي ښه اوس د هغوی ځان له جدا ځای دی زمونږ جدا دی اوس د هغو لار جدا زمونږ جدا څوک ورسره شپه نه کوي که کوي ورسره ما ته پته نشته که تاسو ته پته یې چېته چا ورسره شپه کړي هلته کې قبر کې نو نه کوي که نه ما ته هم دغسې معلومیږي څوک ورسره شپه نه کوي پیغمبر صلی الله علیه وسلم فرمایلی و دغه سړی دغسې نه واپس شي دی لګیا دی دلته کې وایي ښه سړی و الله دې وبخي موږ دا خبرې خو کوو او یو خبره پکې بله باندې منځ کې وکړمه کله چې هلته کې جنازه وشي
یا جنازه لا نه شوي خلک وایي هلکه ښکاره کوي. دا ښکاره کول دا د شریعت خلاف دي. نو عمل به پې کوو که نه کوو؟ شریعت خلاف دی. یو بل باندې ټوپونه به نه وو، دغې مړې کتو ته به نه ځو. زمونږ شریعت وایي کم از کم افراد دی وله غسل ورکي، نیکان خلق دی وله غسل ورکي. په خپلوانو کې چې کم نیکان دي هغه وله غسل ورکي. هر سړی دی غسل له نه ځي، بیا قبر ته چې کوزولو وخت راشي نو بیا کم چې نیکان خلق دی په خپلوانو کې هغه دی قبر ته کوز شي. چې په دوو تنو کار کېږي دریم دی نه کوزېږي. شریعت دا وایي. دلته کې وایي نه مخ وله ښکاره کوي، مخ چې خلک یې ویني. بل وایي هلکه لین جوړ کوي، څوک چې ویني نو هغه ته ځئ. او چې کله ژوندی هم راته نه دي کتل، چا ویلي چې ژوندی هم دې راته نه دي کتل، وس په لین کې د کتو دپاره غوبل ولې کوې؟ اوس دا کسب ولیکې شریعت خلاف کار دی، ځان ته ساتل پکار دي. نو کو به که نه به ګورو مړي، دا پردي مړي دي که خپل مړي دي. هغه ځای کې چې کله کفن ورته واچولی شو بیا به یې نه ګورو. یو خبره دغه وه. نو زمونږ چې کله هغه ځای پورې خلک لاړ شي او قبر جوړ شي او نو هغه ځای نه خلک ته دعا وکړي بیا را واپس شي راځي. دغه دویم قسم و. دریم قسم هغه دی چې هغه نیک اعمال دي. نیک عمل د سره په ځنکدن کې دی. بیا چې کله د قبر کې خښ کړی شو، د قبر کې هلته کې تاسو فضایل اعمال کې هم شته. او کله کله که تاسو اورېدلي دا علما بیان کوي، منځ یو طرف ته ودرېږي، روژه بل طرف ته ودرېږي، قرآن بل طرف ته ودرېږي. کله چې منکر نکیر راشي سوال جواب ته اخلي، نو وایي تاسو لر شئ موږ د دنه سوال جواب اخلو. او نه دی په قلاره پروت دی، دته څه مه وایې، موږ که څه وایې موږ ته وایې، جواب به موږ درکوو. هغې نه ستاسو څه خبرې نه دي، موږ د سره خبره کوو. هغه سره ملګری دی نه پرېږدي. دغه روژه ده، دغه پکې او یو حدیث کې راځي ښکلي شکل باندې یو سړی دله راشي، وایي وجهک الوجه، ستا دا مخ خو ډېر ښایسته دی، ته څوک یې ما ته خپل ځان وښایه. هغه وایي زه ستا نیک عمل یم. او چې کله یو سړی بد عملی نو هغه په بد شکل باندې ورته راشي، نو دی ورته وایي دا شکل خو دې ډېر بد دی، ته څوک یې؟ هغه وایي زه ستا هغه بد عمل یم. د همالته کې ورسره ملګري، نو هغه بد چې دی نو هغه څه نشي کولی. هغه به ورسره رواني، هغه به ورسره په بدۍ کې ورسره څه کوي، په بدۍ کې به ورسره نور، په سزا کې هغې کې به ورسره نور زیاتی کوي. دا نور یې ووهه. خبره مې کوله دا بل چې دی په حشر کې به ورسره ملګری، په میزان کې به ملګری، او په پل صراط کې به ملګری، تر دې پورې چې جنت ته داخل کی. موږ چې اورو، موږ چې وایو چې سړی 15 ټیمه منځونه کوي، الله رب العزت ولا 15 انعامات ورکوي. نو دا موږ هسې په خولې باندې وایو که نه د زړه ته کوزېږي. دا زړه ته کوزول پکار دي. دنیا کې الله رب العزت به زړه غني کی، د قبر عذاب به الله لرې کی، پل صراط باندې تلل به الله آسان کی، حساب کتاب به الله آسان کی، او په خپل ذمہواری به جنت ته داخل کی. دا خبره دا د هسې د چا وینا نه ده، څه افسانې نه دي، دا د پیغمبر وینا ده. پیغمبر ویلي داسې به کېږي او یقینا چې کېږي به. دا به سره ملګري هغه ځای پورې. نو خبره مې کوله قبر نه چې راپاسي قدم به نشي اوچتولی، هسې قید کېږي خو نه که نه، که زور دی ما باندې دی، تاسو باندې څه زور دی؟ تاسو هسې ناست یئ که نه، زور خو په ما دی. نو څه وایي لا تزال قدما ابن آدم
د بنی آدم قدم به هغه پورې بنی آدم به خپل قدم نشي اوچتولی سو پورې چې د هغې 15 خبرو جواب یې نه یې ورکړی. عن عمره فیما افناه، عمر دې په څه کې تیر کړی و؟ عمر هغه د جماعت په شا تیر شوی و، عمر د مدرسې په شا تیر شوی و، عمر په نورو څیزونو تیر شوی و، د مسلمانۍ په خلاف کې تیر شوی و. نه پکې منځو نه پکې روژه وه. زمونږ خلک هغه خو ټول دا څه چې دی دا بیګار ګڼي. پخوا چا وی هلکه تاسو څه الله او رسول کوئ؟ پخوا خو نه الله او نه رسولو، یو منصورو یو سالارو یو منصورو. دا د مخکینو خلکو ته بیا دي دا یو خبره، نه پخوا خو نه الله او نه رسولو، یو سالارو یو منصورو. الله چانه پیجن، رسول چانه پیجن دو. خلق که روان دي نو په سالار پسې روان دي، خلق که روان دي نو په منصور پسې روان دي. او دغه نه ده، الله پسې تلل پکار دي. نو عمر دې پسې کې تیر کړی و. عمر زما استا دا په نیغه لار باندې تیرول پکار دي، قرآن او سنت باندې تیرول پکار دي. سبا د پاره سړی خوشحالی. او دویم عن شبابه فيما ابلاه، او ځواني می در کړوا، ځواني او ځواني پس کې تیر کړوا. خلک وای بوډا نه تاسو کې سی شیخ ده وې چې اس نه وې خو چې همیشه د پاره ځواني وې. الله وای التب تپوس کېږي عن شبابه فيما ابلاه، او دا ځواني پس کې تیر کړوا. ځوانۍ کې چې کم کار کیږي هغه بوډاوالي کې نه کیږي. چې کله خپې د لرګو شي، سترګې د شیشو شي، او نور څه هغه د کوشتو شي، نو بیا نه کیږي. د انګورۍ وسرۍ لخت وسرۍ، او دا لخت ورته دا وی با انگشته عصا هر دم اشارت میں کند پیرے، انجاس یا پردا انجاس یا انجا. امسا و سره دا دلته کې ټک کوي، هغه ځای کې ټک کوي، وای او پیرا او بوډا دلته کې مرې یا دلته مرې. وخت نشته، بس ځان له تیاری کوه، دغه ځای کې روان یې یا دا ځای دی یا دغه ځای دی. دا ټک ټک چې کوي امسا دلته کېږدي او هغه ځای کېږدي، یا دلته مرې یا دغه ځای کې مرې. په دې باندې ته نه پوهېږي. وایي دلته کې موږ ته دلته کې ګړۍ کې دا ټک ټک کېږي. اچھا ویلی اے غافل تجھے گڑیال یہ دیتا ہے منادی کہ گردن نے تیرے عمر کے ایک گڑی اور گٹا دی. آگا ٹک ٹک چکیگی یو سیکنڈ کٹ شو بل کٹ شو بل کٹ شو، منٹ تیر شو منٹ کٹ شو، کال چی تیر شی وی کال کٹ شو. آلتا کی خلق خوشحالی گی وی زق کلیزہ شوا. آلتا کی خدا سے کلیزہ ہوتا کی بل شی ہوتا ہوئی سالگیرہ ہوتا ہوئی، کلیزہ خدا بل شی تو ہوئی وی سالگیرہ دا. او هغه وای د عمر نه یو خخت لری شوا، د بنیاد نه یو خخت لری شوا، او د خوشحالیږي چې زما کال پوره شو. د چې پیدا شو د مرګ طرف ته روان دی، مرګ ته روان دی، مرګ ته د عمر زیاتیږي نه، عمر د کمیږي، خلک په خوشحالیږي. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم فرمائل تپوس بکیگی عن عمره فیما افناہ وعن شبابه فیما ابلاہ، او بل عن ماله من این اکتسبه وفیما انفقا وعن علمه فیما عملاه. علم می در کڑیو، پوها می در کڑوا، عقل می در کڑیو، وگونا استرگی می در کڑیو، استری تی کڑیو، سامل دی کڑیو. وگونا استرگی ذہن دماغ عقل دا دی پا کم سے کی استعمال کریو. یہ تپوس بکیگی دا وچ پوچھا اسی دا دوٹی کان پر مخ کی دی دا اسی وچ پوچھے ندی دیما تاسا قتلیو کنا. اللہ رب العزت وی وفی انفسکم افلا تبصرون، او نور سکو گوری کنا گورے ستا خپل نفس کے ہم پا خپل بدن کے ہم
عبرتونه موجود دي. وګوره کله وی اسمان ته وګوره، کله غرونو ته وګوره، کله ځمکې ته وګوره، کله وی څاروو ته وګوره، څاروي ته وګوره. ولکم فی الانعام لعبرة نسقیکم مما فی بطونها من بین فرس و دم لبنا خالصا سائغا للشاربین. دغه څاروي ته چې ګوره خوړلې دي څه، سکلې دي څه، دقه واښه دي او دقه اوبه دي. په دغې کې که ته وایې چې پی دي ځان له دې جوړ که ځه څه جوړولی شي جوړ که ته کم ځای دي څه شی پکې نشتي. ښه صحیح ده. ښه نو دغه څاروی دی، په دغې څاروي کې خوړلې دغه څیزونه دي. یو طرف ته غوشان دي، خرشنه دي، بل طرف ته وینه ده، په منځ کې سپین پی دي. دا چا کړلي؟ الله وایي وګوره سترګې مې درکړلې وګوره، عقل مې درکړلی وګوره، غوږونه مې درکړلي په دې باندې واوره. غوږونه څو دي؟ دوه دي که نه، او ژبه یوه ده. نو خبره دا کوي چې د دې طرف نه هم واوره، د دې طرف نه هم واوره، بیا منځ کې دماغ دی په دې کې سوچ وکړه، نو بیا لاندې ژبه ده، نو په دې باندې یوه خبره راوباسه. دوه مه کوه، دوپړقي مه کوه، منافقتوب مه کوه چې منافقتوب کې دوه ژبې ساتې. دوه ژبې چې ساتي نو څه وایي؟ دا به په جهنم کې د ده دپاره به دوه ژبې. څوک چې دلته کې منافقتوب کوي د هغه دپاره به دوه ژبې په قیامت کې د اور خولې نه به دوه ژبې راوځي. دنیا کې منافقتوب کوو، دلته کې یو ته یو څه وایي، بل ته بل څه وایي، یو په یو پسې تیره کوي، بل په بل پسې تیره کوي. خبره مې کوله، علم، عقل، شعور دا مې درکړی و، د دې نه څه کار اخیستی و. او مال دې په کومه طریقه ګټلی و، نو په کومه طریقه دې خرج کړی و. دا دوه سواله دي. مال په باره کې دوه دي. مال په کومه طریقه ګټې، نو په کومه طریقه یې ګټې. د ګټلو طریقه هغه الله ویلي، د الله رسول ویلي. دا نه چې ته په دغې په ډبل شاه باندې ګټې. ډبل شاه باندې مه ګټه، هغې طریقې باندې مه ګټه کم چې حرامه ده، کم چې ناروا ده، کم چې د سود ده، هغې باندې مه ګټه. هغې دپاره قوانین ښودي دي په کومه طریقه ګټلی شي، په کومه طریقه جایز ده په هغې طریقې باندې ګټه، کم چې ناجایز ده په هغې باندې مه ګټه. بیا چې خرج کې نو کم ځای کې به خرج کې، خرج کې نو بیا خرج کولو طریقه هغه هم ګورې. تپوس به کېږي هلته کې په څه کومه طریقه دې خرج کړی و. په غم کې، په ښادۍ کې، ښادۍ کې خلک بیا ښه خرج کوي. زمونږ خلک چې یو سړی پیسې راوالي، میرا جسم میری مرضی، آ خبره نه چلیږي. زما مرضی دا، زما مال لے چې څه کوم به ورسره ستاسو کار دی. الله وایي نه، دا مال ما درکړی، اولاد دی وایي دا ما راوړی. الله وایي مال اولاد ما درکړی، دی وایي دا ما راوړی. دی وایي چې زه پې څه کوم وکوم؟ نه، مال لے دا به په هغې طریقې خرج کې په کوم باندې چې الله ویلي. یو سړی دغه نن سبا غټ نوټ چې دی نو هغه 500 دی. دا چې سړی داسې راون غاړي او دې ته تیلی ورته کي او وی سیزي، څه به ورته وایي؟ ډېر هوښیار به وي، ډېر هوښیار سړی به وي چې هغه پیسې راغونډې کي او تیلی ورته ووایي. خلک به ورته لیونی وایي، وایي ورته که نه، لیونی به ورته وایي. نو چې کله دغه سړی چې چلو کی په دغه پیسو باندې په 500 روپۍ باندې دا هغه ځای نه پټاس راوړي او دلته کې په واده کې هغه لوګی کوي، دا سوځي که نه سوځي؟ تپوس به کېږي هلته کې ځای شته. ما خو تر اوسه پورې څوک دا تپوس نه کوي.
مولوی صاحب غم را باندې را روان دی، غم کې به څه کوم، خادي را روانه ده وړوکي لا واده کوم کوژدن کوم په کومه طریقه وکم. تپوس څوک نه کوي، سبا تپوس به کېږي. غم دې په کومه طریقه و، خادي دې په کومه طریقه وه، مال دې په کومه طریقه ګټلی و، په کومه طریقه دې خرچ کړی و. زمونږ خو دا مولیان هم وزګار دي، جو هر ځای کې دا لګیا وي دا خبرې کوي، تبلیغیان هم وزګار دي، جو هر ځای کې لګیا وي هلکه د الله او د رسول خبره واورئ. دا هر سړی باندې لازم دي، سړی به خپله معامله خپله شړي، دی به معلومات کوي. زه مونځ کوم، مونځ فرض دی، د مانځه چې کوم مسائل دي د هغې زده کول فرض دي. مونځ به دپاره اودس پکار دی، اودس فرض دی، نو د هغې دپاره چې کوم د هغې مسائل دي هغه زده کول فرض دي. کم شی چې فرض دی د هغې زده کول فرض دي، کم چې واجب دی د هغې زده کول واجب دي. ما او تا مونځ کوو د هغې تپوس یې نه دی کړی، واده کوو سنت دی، نو په دې کې سنت طریقه څه ده؟ غم دی په هر چا راځي، دا نه چې په یو راځي او په بل باندې راځي، په یو کور راځي او په بل باندې راځي، نه په هر چا باندې راځي. نو چې راځي نو کول پکار دي چې د پیغمبر په طریقه باندې. یو خبره مې بل را یاده شوه په دې منځ کې، دا اختر را روان دی، اختر کې زمونږ خلک هغه مقبرو له ځي، مقبرو له چې څوک ځي د هغې ځان له یو ورځ مقرر کړي، روزانه ځي هغه دې ځي، څوک په هفته کې یو پیر ځي او په دغه ورځ باندې هغه ځان له یو ورځ مقرر کړله چې زه به ځم په دغه ورځ باندې، جو هغه دې هم ځي. هغه ورځ باندې اختر راغی سیدې یو سړي ځان له میاشت کې یو تاریخ مقرر کړلی، مثلا 15 تاریخ مقرر کړلی او 15 تاریخ باندې آینده دپاره اختر راغی، پته نشي 15 باندې به راځي که څه باندې به راځي، خو نه تقریبا که 15 شو نو 15 باندې که اختر شو او د ځان له مقرر کړلی چې زه 15 باندې به د خپلوانو د پلار نیکه قبرون له بسم، نو دی تلی شي. لیکن دا بل سړی چې دی په هفته کې نه ځي، روزانه نه ځي، په میاشت کې نه ځي، په 2 کې نه ځي او په کال کې نه ځي، خو چې کله د اختر ورځ شي نو ځي، نو دا تلل دا دې ناروا دي. څه یو خیال دی؟ عمل نیت به یوي یا به نه یي. نو چې خبره معلومه شوه په کار دا ده، زما ډېر وخت کې دا خبره ذهن کې ګرځي، زه چې کله د مانځه نه ځم د سهار مانځه نه وروستو خلک دا ډلې ډلې رواني، څوک روان دی سورګیر بابا ته، څوک روان دی قاضي بابا ته، څوک روان دی تورجیب بابا ته، څوک یو ته او څوک بل ته، او نو چې صرف په دغه ورځ دی په بله ورځ نه ځې، دا تلل دی ناروا دي. دا ورځ خاص کول د اختر دا ورځ دا نه ده. رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایلی و الا فزور القبور، قبرونو زیارت له کله کله ځئ، د خپل پلار د خپل نیا د خپل نیکه د خپل خپلوانو قبرونو له ځئ، خو د هغې دپاره داسې ورځ هغه نه خاص کې، په دې طریقې باندې مه خاص کوه چې دا اختر ورځ د اختر په ورځ به ځم، نه ستا د ځان له یوه ورځي د بل د بله ورځي، دا ځان له هلته کې میلې مه جوړوئ چې ته ځې هلته کې میلې جوړی. د دغې خبرو نه دا بعضې خبرې ما وکړې، په کار دا دی چې دا مونږ واورېدې، دا مونږ نورو ته ورسو، نور خلک هم په دې باندې عمل وکړي، څوک چې د دې خلاف لګیا دي هغه پوه کړو، هغه راولو مولوي صاحب سره کېنو چې مولوي صاحب دا کسان ځي هلته کې دا څنګه دي، دی دا خبره نه مني، دی لږ پوه کا، دا پوه کول غواړي. زمونږ مسلمانان دي هر سړي باندې ماوی لازم دي چې هر یو سړی معلومات په خپله باندې کوي. وس خبره داسې شي چې اوس زمونږ مولوي صاحب هم لګیا دی، وچ پوچې لګیا دی، تبلیغیان هم وچ پوچې لګیا دي، په سر باندې دړلی، سبا قیامت کې الله به تپوس کوي، نو موږ به وایو یا الله ما خو ورته ویلي و، مولوي صاحب وایي یا الله ما خو ورته ویلي و، تبلیغي صاحب وایي یا الله ما خو ورته ویلي و چې ته راشه کېنه، خو دې کېناسته نه، کېناستل پکار دي، تلل پکار دي، او څه وخت لګول پکار دي.
نو اوس آخر کې یو خبره دام کوم ستاسو د دې محلې خلک څوک چې په دې ختم کېو نو د هغو څه ارادې شته که نشته د سیروزې شته که نه نو د هغې دپاره خپل نظم جوړ کړئ او د هغې دپاره فیاض میرا نام ہے. 3 دن ہم نے یہاں لگائے. اچھا جزاکم اللہ. وعدہ کیا تھا اچھا کہ ختم کے ساتھ ہی 4 جماعت نقد دیں گے. اچھا آج صبح ہم یہاں سے گئے تو ابھی ان سے کہو کہ پٹھان بات کے پکے ہوتے ہیں. 4 جماعتوں کا اعلان کیا تھا, کھڑے ہو جائے 4 جماعتوں. بس خبر زمان خبر لاړه وس خبره د دودا تاسو سره لوس کړل وس وای څومره دي نمونه زه پیش کړئ. سروزے کے لیے زه پاسې بیا وروسته خبرې کوم. سروزے کے لیے نقد سے روزے د پاره وای کل سے بسم اللہ وعدے کیے تھے, ارادے کیے تھے. 3 دن یہاں رہے. اچھا پھر انہوں نے کہا یہ ختم جب ہو جائے گا آپ کا بیان کی بات کرتے تھے. اچھا کہ ہم وہ بیان سننے آئیں گے. اچھا اب یہ انہوں نے سن لیا تو اب آپ ان سے پوچھو کہ کھڑے ہو جاؤ جنہوں نے ارادے کیے. سر ته سره خپل نمونه وای پاسې خپل ځای ما پاسې ځئ نمونه نه لیکي ځه. جزاک اللہ. سر کویلا پیرزادہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ ماشاء اللہ. اللہ رب العزت 3-4 جماعتیں انہوں نے کہا تھا دیں گے آج. اللہ پاک رحمت اور اجتماع اور کلا ساکوں نے راہی مدرسے کا ہاں جی اور کھڑے ہو جائے ذرا. دعا گار رب سب کے 27 تاریخ